الرابع الخاصة والخارج المقول على ما تحت حقيقة واحدة فقط. الخامس العرض العام وهو الخارج المقول عليها وعلى غيرها، وكل منهما إن امتنع انفكاكه عن الشيء فلازم بالنظر إلى الماهية أو الوجود بين يلزم تصوره من تصور الملزوم ومن تصورهما الجزم باللزوم، وغير بين بخلافه وإلا فارز مفارق يدوم أو يزول بسرعة. وليس من دریم فصل د مقصود نه شروع کړو، په دې کې هم دا تقریبا پنځم باس شروع کړو. په پنځم باس کې د کلیات خمسه بیان او موږ ویلو کلیات په دوه قسمه باندې دي، یو ذاتی دی او بل عرضی دی. ذاتی د بار درې اقسام جنس نوع او فصل هغه درې وړه تیر شوی. دلته اوس د کلی عرضی د دوه اقسام بیان کوي چې یو ته ویل کېږي خاصه او بل ته عرض عام. زمنګ ماتن رحمت الله علیه اول نمبر د خاصه تعریف کوي، په درې اجزا باندې د خاصه تعریف مشتمل دی. اول خاصه هغه کلی ته ویل کېږي یو جز، دویم چې د خپل افرادو د حقیقت نه خارج وي، دوا، او دریم نمبر چې د یو حقیقت افرادو باندې ویل کېږي صادقيږي په حملېږي به فقط د یو حقیقت افرادو. نو ټول څو اجزا شو پکې درې. هغه کلی ته ویل کېږي چې د خپل افرادو د حقیقت نه خارج وي او د یو حقیقت افرادو باندې دا صادقيږي. ورپسې د عرض عام تعریف کړي. عرض عام چاته ویل کېږي؟ دې تعریف کې هم درې اجزا دي. هغه کلی ته ویل کېږي یو جز چې د خپل افرادو د حقیقت نه خارج وي، دو جزء او یو حقیقت ورسره نور حقیقتونه به الفاظ دیگر د ډیرو حقایق او افراد باندې حملېږي، باغې باندې ویل کېږي صادقيږي به. واښولې دي د خاصان وکنه. بهرحال په تعریف کې د جنس او د فصل نه لابودین او هو خاصه تعریف تراشي کتاب کې وایو تاسو ګورئ. الرابع الخاصة سلورم نمبر خاصة ده وهو الخارج المقول ولا ما تحت حقيقة واحدة فقط. دا تعریف ورلا کړي متن کې الخاصة خاصة چې دا وهو دا کلی دا یو جوش. الخارج چې دا به خارج وي د خپل افراد د حقیقت نه دا دوه جزء شو. المقول ولا ما تحت حقيقة واحدة صادق برازي لاندې صادق برازي باغ افراد باندې چې هغه لاندې د یو حقیقت نه وي. ټول څو اجزا شو درې. وهو کی ضمیر راجع دی کلی ته دا جنس شو جنس. الخارج چې د خپل افراد د حقیقت نه به خارج وي دا اول فصل لدې سره نوع جنس او فصل بار شو. على ما تحت حقيقة واحدة دا دویم فصل له بدې سره عرض عام بار شو. دا تعریف زده شو کنه. مخکې راشي الخامس العرض العام دا هم وکړلو. عرض عام تعریف چره دی، تعریف کې درې اجزا دي. وهو هغه کلی ته ویل کېږي یو جز. الخارج چې د خپل افراد د حقیقت نه خارج وي، دو جزء. المقول علیها چې صادق راضی په حقیقت باندې کوم معنی چې خاصه صادق راتله ولا غیر او دغه حقیقت نه علاوه په نور حقایق په افراد باندې هم صادق راضی، یعنی په ډیرو افراد د حقایق د ډیرو حقایق په افراد صادق راضی. وهو دا کلی تراجی دی نو دا جنس شو. الخارج دا دویم جز شو او دا فصل اول دې سره اعتبار شروع خاص دا نوع جنس او فصل نوع جنس فصل. المقول عليها وعلى غير اثرت خاصه بار شو لذلك هغه د یو حقیقت افراد باندې صادق راځي. دا خو آسانو کنه. لاندې را کوشي قوله هو الخارج اي الكلي الخارج. الكلي الخارج سره شارح رحمت الله علیه دا اعتراض جواب کوي. اعتراض دا دی چې الخاصه کو مؤنثه ده، خاصه تای تانیث پکې ده. او وهو الخارج کی وهو ضمیر تماماتن راجع کړي د مذکر نو مؤنث څنګه د مذکر ضمیر راجع کړي دي. نو شارح جواب کوي چې وهو ضمیر خاصه ته نه دی راجع، وهو ضمیر کلی ته راجع دی. نو بیا سوال پیدا کیږي کلی دې د کم دی نه رويستلو.
جواب دار چې دا خاصه د چا قسم دی د کلی کنه او هر مقسم چی کنه هر مقسم چی دا د خپل اقسام او مفهوماتو کې معتبر وي ملحوظ وي هر مقوم د علی چی مقوم د سافل وي خبره لک بوګدو غني د قضیه ترسیکا بهرحال تاسو بداوي وي چې هر مقسم دا د خپل اقسام او مفهوماتو کې دغه په تعریفونو کې معتبر وي لہذا دلته خاصه تعریف کې کلی معتبر او کلی ذکر شو چې ذکر شو او ضمیر او تراجی کول صحیح شو ناول خدا خبره کوي او به زمنګ شارح د خاصه دوه اقسام بیانې یو ته شامله ویل کی یو بل ته غیر شامله د مرقات کې ویل انتهایی آسان سبق دی خاصه شامله چاته ویل کیږي دې بیان کوي دا خاصه ته ویل کیږي چې خپل افراد ته ټول افراد کې هر فرد ته شامل وي د یو حقیقت ټول افراد ته هر وخت شامل وي او غیر شامل هغه ته ویل کیږي چې کله ته د خاصه خپل افراد ته کله شامل وي او کله نبی دا ول بار مثال لکه زحق بالقوه قوت د زحق د انسان ټول افراد ته شامل دي هر فرد کې دا قوت شته چې وخاندي دا څه ته کنه د زحق د خاصی مثال لیکنه خبره نو ویل لازم خپل شي د خاصی مثال زحق دی به دا خاصه په دوه قسمه شامله غیر شامله نو زحق بالقوه دا د خاصی شاملی مثال دی او زحق بالفعل فی الحال خندل دا د غیر شاملی مثال لمن کې یو قسم فی الحال نه خاندي یو تم نه شامله راسي بکنه دا خاصانی خبرې دي خو ته وګورئ الکلی الخارج فإن اعتراض جواب کی جتا ضمیر کلی خارج تراجع کړلو نو کلی خارج خو مخکنه د ذکر شوی جواب فإن المقسم مقسم چې معتبرون دا معتبر وی فی جميع مفهومات الاقسام پټولو مفهومات د اقسامو کې علم ان الخاصه تنقسم دا غوډه خبره کوي خاصه چې دا د تقسیمی اله خاصه شامله هغه خاصه شامله لجميع ما هي خاصه له دا شامل وی لجميع طول هغه لجميع ما طول هغه افراد ته هي چې دا خاصه له خاصه غیوی بره په ترجمه پوهه شولې تقسیمی الى خاصه خاصه دا سه خاصه شامله چې هغه شامل وی لجميع ما طول هغه افراد ته شامل وی هي چې دا خاصه له خاصه غیوی کل کاتب بالقوه للانسان لك کاتب یا ذحق بالقوه انسان د پاره و الى غیر شامل او تقسیمیږي غیر شامله تا یعنی هغه خاصیت چې شامل نه وي جميع افراد ته خپل ټول افراد ته لکه کاتب رواله بالفعل الانسان د پاره دا خو آسانو کنه بل د خاصی په تعریف کې لیکلي متن کې علامه تحت حقیقه واحده تاسو لګبر وګورئ حقیقت چې د حقیقت او ماهیت دا کله نوعی کیږي نوعی یو نوع وی دغه حقیقت وی او کله دغه حقیقت او ماهیت جنسی وی یو جنس وی دغه ماهیت او حقیقت وی دا اول مثال لکه انسان نوع دا دغه لپاره یو ماهیت او حقیقت دی حیواني ناطق او حیوان دم یو ماهیت او یو حقیقت دی خدا جنس دی جنس تاسو خبره پوه شولې نو ماهیت او حقیقت کله نوعی یعنی دغه ماهیت نوعی ول افراد څومره افراد لاندې ټول حقیقت یو وي او کله دغه ماهیت او د حقیقت جنس وي یعنی د دې لاندې څومره افراد وي دغه حقایق خپل منځ کې به جدا جدا وي بهرحال حقیقت او ماهیت کله نوعی کېدلی شي او کله جنسی کېدلی شي د خاصه تعریف کې د څه ویل چې دا بس صادق راضي باغ افراد باندې چې لاندې د یو حقیقت نه داخل لاندې د یو حقیقت نه وي دا سی ویل کنه نو دا یو حقیقت کنوعی وي لکه زحق چې لا زحق دا خاصه ده او دا په څومره افراد راځي ټول افراد حقیقت نوعیه او دی هغه ټول د انسان افراد دي یو نوعی د حقیقت افراد دي دا څه ده کنه او کله کله خاصه چې لاندې دا صادق راځي باغ افراد باندې چې دغه حقیقت یو وي د حقیقت به جنسی وي حقیقت به څه وي جنسی
لکه حیوان یو حقیقت دی، د دې په ټولو افرادو به صادق راځي، د دې حیوان حقیقت نه علاوه بل حقیقت په افرادو به صادق نه راځي. خو حیوان کم حقیقت دی؟ حقیقت جنسی دی. دا ول بره مثال آسان دی، حقیقت نوعی لکه ضحک شو یا کتابت بالفعل کتابت شو، داسې ده که نه. دویم د بره مثال څه وي؟ تاسو لږ بر وګورئ. د ماهیت جنسی کم افراد وي هغې دپاره خاصه وي، د هغې دپاره مثال لکه ماشي په خپو باندې تګ کول. د حیوان څومره افراد دي ټول په خپو باندې مزل کوي، خیال هم دی که نه؟ اوس په دې اعتراض را چې دا ماشي علی قدمین چې دي یا ماشي چې دی دا خو د ارزیام مثال هم و که نه، او د خاصة الجنس د هغې مثال هم شو. حالانکه ارزیام او خاصه چې ده دا خو قسمین دي، د عرضی د کلی عرضی دو اقسام دي، او تاسو ته پته ده اقسام خپل منځ کې متضادین وي، قسیمین ورته ویلی کېږي، داسې ده که نه ده؟ نو ارزیام او خاصه خپل منځ کې متضاد دي، او دو متضاد شي نه په یو شي صادق راځي. دا څنګه به کېدی شي چې ماشي دي د ارزیام دپاره مثال شي هغه دې پې صادق راځي، او د خاصة الجنس دپاره دې مثال شي هغه دې پې صادق راځي؟ په سوال پوه شولې؟ نو جواب یې کوو. تاسو لږ ځان په دې خبره پوهی کوئ. ما تاسو ته وویل حقیقت چې دی کله کله نوعي کېدلی شي او کله کله جنسي کېدلی شي. نو خاصه که د نوعي حقیقت افرادو پورې خاص وه نو خاصة نوع شوله، او که د جنسي حقیقت چې و د هغې افرادو پورې خاص وه خاصة الجنس وه. د خاصة الجنس مثال به څوک وي؟ ماشي، دا مثال دی. په اعتراض راځي دا خو د ارزیام هم مثال دی، نو دواړه متضاد دي په یو شي صادق راځي، حالانکه دوه متضاد شي نه په یو شي صادق نه راځي. نو جواب دا دی مولوي صاحب چې کله اعتبار بدل شي بیا راځي که نه؟ لکه پلار او زوی، زید پلار دی، زید چې دی زوی دی، نو پلار او زوی خو متضاد صفات دي، دا په یو شی باندې صادق راځي. خو که اعتبار بدل شي بس راتللی شي. حاجي صاحب ستا د زوی وقاص نوم دی، نو په دغه اعتبار سره د حاجي صاحب پلار شو، او د پلار هم څه نوم دی؟ والد صاحب احسان، نو هغې په اعتبار سره دا زوی شو. نو اعتبارونه که بدل شي یو سړی زوی هم کېدلی شي، پلار هم متضاد صفتونه راتللی شي. دقه شان اعتبار بدل کا. ماشي ارزیام دی، خو چې کله موږ حقیقت نوعی ته وګورو هغې په انسان ته وګورو، انسان په اعتبار سره هغې افرادو ته هم شامل دی، او انسان نه علاوه د فرس او بقر افرادو ته هم شامل دی. نو که دغه اعتبار ته وګورو ارزیام شو، ده که نه؟ او دا ماشي دا خاصم ده که موږ حیوان حقیقت ته وګورو، ځکه څومره افراد چې دي بقر غنم انسان ټولو ته ماشي شامل دی، خو ټول د یو حقیقت د لاندې دي چې هغه څوک دی؟ د حیوان والا حقیقت دی. اعتبار بوله بدل کو ورته وګورئ کوم ځای ته ورسېدل. قوله حقیقة واحد على ما تحت حقیقة واحدة بره تېر شوي وو. نو دا اوس وایي نوعیة او جنسیه. دا حقیقت که نوعي وي او که جنسي وي، فالاول اول ته ویل کېږي خاصة النوع لکه ضاحکي مثال دی. والثاني دویم چې دی خاصة الجنس دی، د هغې مثال ماشي دی. دا ماشي چې دی خاصة للحیواني، دا خاصه ده د حیوان د افرادو لپاره، او عرض عام د انسان لپاره. ففهم کې دغه جواب ته اشاره کړې، دغه اعتراض جواب ته کوم چې موږ وکړلو. قوله وعلى غیرها، متن کیو د ارزیام په تعریف کې علیها وعلى غیرها دا سیو کنه. مثال راته بیانې کلماشي، لکه ماشي ته وګوره، یقالو دا حملیږي علی حقیقت الانسان باندې هم، وعلى غیرها او د انسان د حقیقت نه علاوه چې کوم نور حقایق دي د هغو په افرادو هم حملیږي. وعلى غیرها من الحقایق الحیوانیه، حیواني څومره افراد دي په هغو حملیږي. څه مشکل پکې وملیږي هم نو پکې که نه. نو مخکې قوله وكل منهما اي كل واحد من الخاصة والارزيام، د دې متن هم لا نه دی ویلی، تاسو لږ بره ورشئ متن نه. وكل منهما ان امتنع انفكاكه عن الشيء فلازم بالنظر الى الماهیة. لږ بره وګورئ. خاصی او د ارزیام تقسیم کوي، دا موږ مرقات کې ویلي، به عیساغوجي کې ویلي، کو ستاسو سوچ وي. خاصه او ارزیام هر یو په دوه قسمه دی، یو ته ویل کېږي لازم او بل ته ویل کېږي مفارق.
خاصه لازمه خاصه مفارقه، عرض عام لازم عرض عام مفارق. لنډه دا د مولوي صاحب شارح برستم وی کلی عرضی په دوه قسمه ده، کلی عرضی لازمه، کلی عرضی مفارقه. لازم تعریف کو لازم چاته ویل کیږي؟ دا کلی عرضی ته ویل کیږي چې دا عرضی دا عرض د خپل معروض نه کلم نه جدا کیږي. دا لازم هغه کلی عرضی ته ویل کیږي چې د خپل معروض نه جدا کیدلی محال او ناممکن وي، نه جدا کیږي. او عرض مفارق هغه کلی عرضی ته ویل کیږي چې د خپل معروض نه جدا کیدل چې دا ولا ممتنع نه وي بلکې جدا کیدل دي شي. پوه شولې په دیو بلندو تعریف کړي مرقات کې دغه عرض لازم هغه عرض ته ویل کیږي چې د خپل معروض نه جدا کیدل ممتنع وي، منوي نه جدا کیږي. عرض مفارق هغه کلی عرضی ته ویل کیږي چې د خپل معروض نه جدا کیدل ممتنع نه وي، من نه وي بلکې جدا کیږي. ته په شولې دا خو آسان وکړه. مخکې راځي به ولې چې دا لازم چې دی لازم دا په اعتبار د ملزوم سره او په اعتبار د لزوم سره په دوه قسمه معنی دی. یو ته لازم الماهیت ویل کیږي او بل ته ویل کیږي لازم الوجود. تاسو ماته لغوه دی چې پوه شئ. لازم الماهیت لازم الوجود او به لازم الوجود خپل کور کې په دوه قسمه دی، لازم وجود الخارجي او وجود ذهني. دا باسي پر موږ ویلې موږ تاسو سوچو نو څو قسمه شو ټول درې. دا د لازم اول تقسیم دی، دوه تقسیمونه د لازم کوي. دا څه چې متن کې مشره کې بیخي صفالی کلی دی وسته به ورزو د خیره کا سم ویل مناسب. لازم په دوه قسمه، اولا لازم الماهیت لازم الوجود. لازم الوجود به خپل کور کې په دوه قسمه بره بغورې کا، لازم الوجود خارجي او لازم الوجود ذهني. نو ټول درې قسمه شو، لازم الماهیت لازم الوجود ذهني او لازم وجود خارجي. اول د لازم الماهیت تعریف اوري. لازم الماهیت چاته ویل کیږي؟ داغه کلی عرضی ته ویل کیږي چې د خپل معروض د ماهیت سره دا لازم وي. ماهیت کی ذهن کې راشي امر سره لازم وي، که خارج کې راشي امر سره لازم وي. عام طور خلک داسې تعریف کوي دغه لازم ته ویل کیږي چې د خپل ملزوم سره لازم وي، قطع نظر د دین چې هغه په خارج کې دی او که په ذهن کې دی. پوه نه شولې به مثال به سی وجی سیب لکه د څلور سره چې د اربعو سره چې زوجیت دا لازم دی. زوجیت پیژنې برابر ته تقسیمېدل، جفت چوته موږ وایو. جفت او زوجیت تعریف دار برابر ته تقسیمېدل، څلور تقسیمېږي که نه دوه دوه وته. پوه به شولې نو که دغه څلور ته ذهن کې راولي که نه امر سره زوجیت لازم دی، او که خارج کې څلور موجود وي دا څلور کتاب دي امر سره زوجیت لازم دی. دا زده شو. دویم نمبر دی لازم الوجود خارجي وي. لازم الوجود هغه لازم چې خپل ملزوم سره لازم وي نه دی جدا کیږي، خو په اعتبار د خارج سره په ذهن کې دی جدا کیږي، صرف خارج کې ور سره لازم وي. لکه ګرمواله د اور سره، کتاب کې ټول مثالونه ذکر شوي خبره شرع کې. لکه ګرمواله د اور سره، اور چې د خارج کې موجود شي ګرمواله ور سره لازم وي. داسې اور به وي نه چې هغې کې ګرمواله نه وي، خو دغه اور ته په ذهن کې راوله هغې سره ګرمواله لازم دی. که ګرمواله ور سره لازم وي، ګرمواله پرېږدئ سیزل ورته ویوئ. سیزل د اور سره سیزل چې دي دا په خارج کې لازم دي، او ذهن کې اور راوله سیزل ور سره نشته دی. کني زموږ ذهن به ټول سیزلی وي، څنګه موږ ذهن کې اور راوستلو سیزلی وي. پوهېږئ مولوي صاحب څو شو؟ دوه. دریم نمبر لازم وجود ذهني، هغه لازم چې د خپل ملزوم سره صرف او صرف په اعتبار د ذهن سره لازم وي، په اعتبار د خارج سره ور سره لازم نه وي. د هغې دپاره مثال لکه کلیت د انسان دپاره، انسان کلی دی، دا خارج کې ورسره نه دی لازم، ځکه خارج کې انساني کلی شته دی نه، نو خارج کې خو ټول افراد دي. پوهېږئ که نه؟ نو انسان ته ذهن کې راوله نو به کلی د په ډېرو افرادو باندې صادق راځي.
بهرحال څوم په دې تقسیم کې درې اقسام شو. لازم الماهیت، وجود ذهني او وجود خارجي. و په رسیدلې اوس به لږ بر وګورئ. به د لازم بل تقسیم واورئ. لازم چې دی یو بل تقسیم کدا رسته وکړو. د دې عبارت به وایي به دغه لور شو. صحیح ده، راځي ورله. وعلى كل منهما او هر یو په خاصه ورزیام کې ان امتناع انفکاکو هو کچره منو جداواله دغه کلی ارزی ان شی د خپل معروض نه فلازمون به بو لازم ویل کیږي. به د لازم چې د درې اقسام لري. بالنظر الى الماهیت، په نظر سره ماهیت ته د لازم الماهیت د او الوجود یا په نظر سره وجود ته. په دې وجود کې به څو اقسام دو کنه نور دنه دې ذکر کړي نو بشر اله رازو راشي. قوله وكل منهما هم کتلو دا منهما ضمیر مرجع را تباینه کل واحد هر واحد د خاصیه او د ارزیام نه. وبالجمله دا بالجمله خبره ما کړې و. خاصه او ارزیام په دوه قسم مبارک ما ویلیو. بالجمله خلاصه دا چې ارزیام په دوه قسمه دي ویلی مو کنه ادم وی. وبالجمله الكلي الارزيام نه ما عرض په دوه قسمه، کلی ارزی په دوه قسمه. وبالجمله الكلي الذي کلی هغه هو ارزی چې هغه ارزی دی د خپل افرادو لپاره. د دې دوه اقسام دي، اما لازم او مفارق. یا بلازم وي زمون شارح ولا وجه حصر بیانې وي ځکه یا به د خپل افرادونه معروض نه وي. د خپل معروض نه جدا کېدل به وته ممکن وي او یا به ممکن د خپل افرادو نه جدا کېدل به یا منوي یا به مننوي. که منوي لازم دی جدا کېدل او که جدا کېدل مننوي نو مفارق دی. کتاب په طرز ته مې راواړو که کنی یې غول صورت هم سیو. اذ لا یخلو اما یستحیل یا به محال وي انفکاک او جدا کېدل د دې کلي ارزي ان معروضي د خپل معروض نه او لا یا بجدا کېدل محال نوي بلکې جدا کیږي با. فالاول هو الاول اول دینو یعنی اول لازم دی لازم. والثاني هو الثاني دویم دی یعنی هغه کوم چې ارزي ویلم کنه لازم او مفارق دویم والتا. نو که جدا کیږي نو هغه ثانی دی مفارق دی. ثم اللازم ينقسم بتقسيمين. وذ لازم دو تقسیم کیږي. ما فقط یو ویلې خلاصه کیږي. ما ویل نور برست وایو کنه. اول تقسیم هم ویلی دا په اعتبار د ملزوم سره دی او په اعتبار د نسبت لزوم چې دغه اعتبار سره دی دا تقسیم. څو اقسام جوړېدل درې ټول سره د مثالونو ذکر کړي او دغه کې دی. ثم اللازم به لازم چې دی ينقسم دا تقسیمیږي به تقسیمین په دوه تقسیمونو سره. احدهما یو په دغه دوه تقسیمونو کې دا دی چې ان لازم الشیء چې اما لازم له یا دغه ملزوم سره لازم وي بالنظر الى نفس الماهیت. خو په نظر په دې نظر سره چې موږ به نظر په دې اعتبار سره چې موږ به نظر کوو نفس ماهیت ته ما قطع النظر عن خصوص وجودها. موږ به نظر کټ کوو خاص تدید وجود نه چې په خارج کې دی. ان خصوص وجود یا ترجمه مې وکړه ان خصوص وجودها خاص تعددي هغه وجود چې کوم په خارج کې دی د دې نه به نظر کټ کوو. او فی ذهن یا خاص هغه وجود چې کوم په ذهن کې دی نه به نظر کټ کوو. من ویلو کنه قطع نظر د وجود خارجي او ذهني نه. نو که په خارج کې ور سره لازم دی او که په ذهن کې لازم دی ور سره. او فی وذلك بأن يكون هذا الشيء. دې مطلب دا دی قطع نظر د خصوصي وجود فی الخارج نه او د وجود فی ذهن. قطع نظر د دې څه مطلب شو؟ ان چې کوم د کې موجودی کی خارج کې موجودی کی او که په ذهن کې ور سره لازم بوي. وذلك اغداسي بأن يكون هذا الشيء دغه شی چې دی دغه ملزوم بحیث دا په داسې انداز باندې کلما انداز باندې به وي کلما تحقق کلم چې دغه ملزوم متحقق کیږي فی الذهن کې په ذهن کې متحقق کیږي ملزوم او فی الخارج یا په خارج کې متحقق کیږي. نو کان هذا اللازم دغه لازم چې دی ور سره دا به ثابتا له دا به هغه سره ثابت وي. هغه په خارج کې او په ذهن کې نور سره لازم به وي. تاسو پوه شئ. دویم واما لازم له بالنظر الى وجوده یا بدا لازم چې وي دا بدا سه لازم وي. لازم له چې دا بد خپل ملزوم سره لازم وي خو بالنظر الى وجوده الخارجي په نظر سره وجود دغه ملزوم کوم وجود چې کوم خارجي او ذهني او یا
ذهني دی. نو دا اصل کې دویم تقسیم دی کنه، دوه اقسام جوړي. دا دواړه اقسام یعنی دا یو قسم دی په شریکه د وجود والا. خو د څو تی روزي؟ دوه اقسام تی روزي. نو ټول به په شریکه څو شي به درې بشي. نو وایي وته وګورئ ښه، و اما لازم یا بدا لازم وی له د ملزوم سره بالنظر الى وجوده الخارجي، په نظر سره چې موږ وجود د ملزوم وګورو، کوم وجود چې کوم خارجي وجود دی په دغه اعتبار سره به ورسره لازم وي. او ذهني یا وجود د ملزوم چې ذهني دی په دغه اعتبار سره به ورله دغه لازم چې دا به لازم وي. وهذا القسم، دا دویم قسم چې کوم په اعتبار د وجود سره دی، وجود سره بالحقیقت په حقیقت کې قسمانی، دا څو قسم دي؟ دوه حاصلان چې کوم دواړه حاصل شو، یو وجودي خارجي او بل وجودي. فاقسام اللازمی، اقسام د لازم وګوره. بهذا التقسیم، په دې تقسیم سره مجموعه چې را ثلاثه څو شو؟ لازم الماهیت دی یو، څه مشکل شته پکې؟ د هغې مثال چې دی کزوجیت للاربعه دی که الاربعه دی؟ صحیح ده. کزوجیت الاربعه لکه زوجیت د څلورو، صحیح ده. ولازم د هغې مثال ویلی مو که نه، ما ویل د یو مثال شته دی. او دویم ولازم الوجود الخارجي، دا دویم شو. د دې مثال که احراق النار دی. او دریم ولازم الوجود الذهني ككون حقیقت الانسان کلیتا، لکه کېدل د حقیقت انسان چې دا کلی ده، دا صرف په ذهن کې ورسره کلیتوب لازم دی، کلیتوب ورسره په خارج کې نه دی لازم. فهذا القسم، دا قسم چې دی یسمى مقولا ثانیه، دا اخره قسم چې دی کنه وجود ذهني، دې ته بل نوم ویل کېږي. څه نوم ورته وایي؟ معقول ثاني. معقول ثاني ورته ولې وایي مولوي صاحب؟ ځکه دا په عقل کې په دویمه پیره راځي. اول عقل کې انسان راځي، ماهیت د انسان، اور سره په دویمه پیره باندې راځي دا انسان چې دی دا کلی دی. اول نفس انسان راځي او بیا ور سره دا راځي چې دا انسان کلی دی. دا کلی په دویمه پیره راځي کنه، نو دې ته ویل کېږي معقول ثاني. وهذا القسم يسمى معقولا ثانيا ايضا. والثاني، دا دویم تقسیم دی. خدا په متن کې وایو مولوي صاحب، تاسو لږ بر وګورئ. او دا دویم تقسیم مخکې موږ ویلی هم دی. ښه توجه جي، په اعتبار د وضاحت سره او عدم وضاحت سره لازم به په دوه قسمه دی. یو ته ویل کېږي لازم بین، بل ته ویل کېږي لازم غیر بین. لازم بین چاته ویل کېږي چې د هغې لزوم واضحه وي، بس خبره ختمه. غیر بین چاته ویل کېږي چې د هغې لزوم واضحه نه وي. څه مشکل شته دی؟ دوه قسمه جوړ شو، بین غیر بین. د بین دوه اقسام دي، بین بمعنى الاخص او بین بمعنى العام. غیر بین هم دوه اقسام دي، غیر بین بمعنى الاخص، غیر بین بمعنى العام. ټول څو اقسام شو؟ څلور. لازم بین بمعنى الاخص، لازم بین بمعنى العام، لازم غیر بین بمعنى الاخص، لازم غیر بین بمعنى العام. راځي هر یو د پاره تعریف کو. اول نمبر څو کو؟ لازم بین بمعنى الاخص. دغه لازم ته ویل کېږي چې څنګه د ملزوم تصور وشي بغیر د دلیل ورسره لازم ذهن ته راځي. او دا تقسیم چې کوم کوم مولوي صاحب یاد ساتئ، دا د لزومي ذهني تقسیم دی. ښه دا خبره نه هېره شوې وه. د چا تقسیم دی؟ اول درې اقسام وکنه، لازم الماهیت، لازم وجود الخارجي، بلازم وجود الذهني. نو د لازم الوجود الذهني تقسیم دی. اوس څلور اقسام ته دا خبره مې وکړله. بهرحال اول نمبر څوک دی؟ لازم بین بمعنى الاخص. دې څه تعریف دی؟ چې کله د ملزوم تصور وشي بغیر د دلیل لازم ذهن ته راځي. څه مشکل پکې شته؟ واضح دی، دلیل ته سره ضرورت نه. به لازم بین بمعنى الاعم چاته ویل کېږي چې کله د ملزوم تصور وشي یو، ورسره د لزوم تصور وشي دوه، ورسره د نسبت تصور وشي کوم چې د لازم او ملزوم ترمنځ دی درې، نو بس لزوم ذهن ته راځي چې لکه دغه لازم دغه ملزوم سره لازم دی، دغه شی د دغه بل شي سره لازم دی. پوه نه شولې؟ دې ته څه ویل کېږي؟ بین بمعنى الاعم. راځي اوس
لازم غیر بین بمعنى الاخص بچاته وي چې کله د ملزوم تصور وشي لازم ور سره ډایرکټ ذهن ته ناراضي بلکې دلیل ته ضرورت وي بغیر د دلیل ذهن ته اول ته لازم بین بمعنى الاخص چاته ویل کېدلو چې بغیر د دلیل ذهن ته راتللو لازم صحیح شو به لازم غیر بین بمعنى العام چاته ویل کېږي کله ملزوم تصور وکي د لازم تصور وکي نسبت تصور وکي به هم بغیر د دلیل لزوم ذهن ته ناراضي دا غیر بین بمعنى العام شو راځي به ووري سره د مثالونو اول نمبر لازم بین بمعنى الاخص دا چاته ویل کی اغه لازم چې کله د ملزوم تصور وشي بغیر د دلیل د لازم ذهن ترازی دې مثال لکه د عام تصور وکا ډایرکټ ور سره بصر ذهن ترازی پوه شولې پی دویم نمبر لازم بین بمعنى العام دې څه تعریفو چې د ملزوم تصور وکي د لازم تصور وکي او نسبت تصور وکي نو لزوم ذهن ته بغیر دلیل راضی به او به لازم غیر بین بمعنى الاخص چې د ملزوم تصور وکي نو لازم ذهن ته بغیر د دلیل ناراضي لازم غیر بین تاسو منجلتي دا څنګه ما صبري خدل لازم بین غیر بین بمعنى العام چې د ملزوم تصور وکي د لازم تصور وکي د نسبت تصور وکي نو ذهن ته بغیر د دلیل لزوم ناراضي پوه شو لیکنه نو موږ هم تور باندې داسې تقسیم کوو لازم بین بمعنى الاخص او لازم غیر بین بمعنى الاخص دا دوه یو طرف ته کو لازم بین بمعنى العام او لازم غیر بین بمعنى العام او بده کې تعریفونه هم ډېر آسان کیږي راځه ولا ګوره لازم بین بمعنى الاخص چې د ملزوم تصور سره بغیر د دلیل د لزوم تصور راځي او لازم بین بمعنى لازم غیر بین بمعنى الاخص چې د ملزوم تصورو کې بغیر د دلیل لازم ذهن ته ناراضي ور یو شان شو کنه بل طرف ته وړه لازم بین بمعنى العام چې د ملزوم تصورو کې د لازم تصورو کې د نسبت تصورو کې لزوم بغیر د دلیل ذهن ته راضي او غیر بین بمعنى العام لازم تصورو کې د ملزوم تصورو کې د نسبت تصورو کې بغیر د دلیل لزوم ذهن ته ناراضي دا خبر آسان نه شو تاسو ګورئ یو درشه كم ته ورسېدل والثاني ادویم تقسیم چې موږ ول دوه تقسیمه په لازم کې کوو ان اللازم لازم چې اما بین یا بین وی چې دا غي لزوم واضح وي او غیر بین یا بغیر بین وی چې لزوم واضح نه وي والبين كم چې لازم بین دی له معنی یعنی غیر پر دوه معنی دي يعني بمعنى الاخص وبمعنى احدهما الذي يلزم تصوره وورا یو پکې هغه دی چې لازمیږي تصور د دغه لازم من تصور الملزوم فقط د ملزوم تصور وکا ډایرکټ لزوم چې دی لازم د ذهن ترازی لکه مثالی کما يلزم لکه څنګه چې لازم راځي تصور د بصر دا لازم دی من تصور العمى د تصور د عمي د تصور د عمي د ډونه فهذا دې تسلم ویل کیږي ما يقال له بین بمعنى الاخص ته ویل کیږي بین بمعنى الاخص دې سره بل مرګره دی وس تاخيره کې چې ما کوم تقسیم کو باغ ترتیبي وي وحين اذن بدی وخت کې فغیر ما هو متن نه دی ویل یار متن پاتې دی خو څه خبر نه ده شرب وي متن برسته وي کنه لک به سي خوازه وایو هیڅ خبر نه ده وحين اذن فغیر البين بل غیر بين دی هو اللازم دا لازم دی الذي لا يلزم تصوره من تصور الملزوم خیالم ده کنه چې لازم ناراضي تصور د لازم من تصور الملزوم د ملزوم د تصور نه ملزوم تصور ک لازم تصور سره ناراضي بغیر د دلیل دې مثال منو ویلې کل کتابه بالقوه للانسان انسان تصور وک کتابت بالقوه ور سره ذهن ترازی حالانکه دا ور سره لازم دی دا اوس لازم غیر بین دی دا مرقات کې د اعتراض جواب شوی دلته مې پر تیر شوی امام رازی رحمت الله علیه اعتراض تیر شوی کنه چې یو شی هم نشته چې هغه سره لازم نه وي کم از کم دا ور سره لازم ده چې دا دی او غیر نه دی خجی والثاني دویم قسم من معنى البين هغه کم یو دی لازم بین بمعنى الاعم دی هو الذي دا غد يلزم من تصوري چې لازمیږي د تصورنا یو
مع تصور الملزوم ورسره د ملزوم تصور وکي والنسبت ورسره د نسبت تصور وکي کوم نسبت بینهما چې لازم او د ملزوم ترمنځ کوم نسبت دی هغه تصور وکي یعنی څو تصورونه وکي درې کا چې ورسره لازم راځي يلزم الجزم دای فاعل دی چې یقین ورسره لازم راځي باللزوم بلزوم باندې چې لکه دا یو ملزوم دی او بل ورسره لازم دی دواړو منځ کې لزوم دی دا ورسره یقین راځي دې مثال بسوي لکه ته زوجیت دې مثال منو ویلې زوجیت تصور وکي او به ورسره د اربعو تصور وکي او د اربعو زوجیت منځ کې نسبت تصور وکي نو زين ته دا خبره بالیقین لازم راځي کا چې دا زوجیت چې د اربعو سره لازم دی فإن العقل ذاك عقل چې بعد تصور الاربعه پس دا غنه چې تصور د ملزوم وکي یعنی د اربعو والزوجیت او تصور د لازم وکي یعنی د زوجیت او د تصور د نسبت وکي د زوجیت الیها د اربعو ته نو يحكم عقل چې دا فیصله کوي حکم لګي جزمن حکم لګي یقینا چې بان الزوجیت لازمه د زوجیت لازم دی لها د چا سره د اربعو سره دې ته څنګه ویل کیږي یار وذلك يقال له البين بمعنى العام دې ته ویل کیږي بین دې ته عام ویل کیږي مخې ته څنګه ویل کېدل اخص خود دې کې دې کې به نسبت بیان کړي چې هغه ته اخص ولي وي دې ته عام ولي وي مولوی صاحب هغه اخص ذکر دي تاسو بدل چې کوم دي کې خاص موجود شي الته څوک موجوديږي عام او دا سینه چې کوم دي کې عام موجود وي الته دي خاص موجود شي دا ولي مولوی صاحب هغه اخص ذکر دي اخص چې هغه کوم دي کې موجوديږي دا عام بلته موجوديږي خیالم ده کنه ځکه کله چې د ملزوم تصور سره لازم ذهن ته ډایرک راتللو نو به د ملزوم تصور هم ته وکي او د لازم هم وکي او د نسبت هم وکي به خپل لزوم په طریقه ولا ذهن ته راځي سره په یو سره چې لازم ذهن ته راتللو نو په درې وړو سره به لزوم په طریقه ولا ذهن ته راځي خدا سينه د مولوی کوم دي چې ملزوم تصور او د لازم تصور او د نسبت تصور وکي لزوم ذهن ته راتللو الته فقط د ملزوم تصور سره لزوم ذهن ته راشي دا سیده خیالم ده کنه نو ډیر کرته بداسي چې لازم بین بمعنى العام بوي یعنی درې وړو تصور کې لزوم به ذهن ته راځي خو یو تصور سره لزوم ذهن ته ناراضي نو لازم بین بمعنى العام بوي او لازم بین بمعنى الاخص به نوي نو کوم دغه ته ویل کیږي کنه اخص او عام چې هغه کوم د کې موجوديږي اخص ډبل ور سره موجوديږي او دا چې کوم د کې وي ضروري د چې کې دی بل موي ځکه دې ته عام ویل کیږي وحينئذ فغير البين وس بغير بين موايو كان بمعنى العام غير بين بمعنى العام بچاته وي چې درې تصور وکړه د ملزوم د لازم او د نسبت به هم بغیر د دلیل لزوم ذهن ته ناراضي فغير هو اللازم الذي دا لازم دی لا يلزم من تصوره چې نه لازميږي د تصور د ملزوم د تصور د لازم نه مع تصور الملزومي سره د تصور د ملزوم نه دو مرګري کا ونسبت بينهما سره د دینه چې نسبت تصور هم کې کوم چې دوړو منځ کې دي څنګه لازميږي الجزم باللزوم لازم نه لازميږي دې مثال نو ویل کل حدوث للعالم حدوث لازم د دې تصور وکا عالم ملزوم د دې تصور وکا دې دوړو منځ کې نسبت تصور وکا به هم بغیر د دلیل لزوم ذهن ته ناراضي بلکې دلیل به لانه متغير وكل متغير حادث فالعالم حادث دا به پورا فاز التقسيم الثاني وليس پوره شو دی کنه به دا د لازم څوم تقسیم شو دویم شو یو غدري قسمو کنه او دا لزومي ذهني تقسیم دی اصل کې دا ما تاسو ته ویلو دا تقسیم چې دی بین او غیر بین تا بالحقيقه تقسيمان دا په حقیقت کې که سوچو کې دوه تقسیمونه دي یو بین بمعنى الاخص ته او بل بین بمعنى او به هر یو کې څو قسم دي دوه بین بمعنى الاخص او غیر بین بمعنى الاخص او بین بمعنى العام او غیر بین بمعنى العام حقیقت کې یو تقسیم نه دي څو دي دوه دي وای وا نو اقسام دوه څلور جوړیږي چې اقسام او تقسیمونه دوه دي هذا التقسيم دا بين او غیر بين د کوم تقسیم شوی دی بالحقيقه په حقیقت کې دا څو تقسیمونه دي دوه تقسیمونه دي لاندې لیکلي دي هي لازم بين بمعنى الاخص دي او غیر بين ها څو وربسي شاشه کې څه لیکلي دي دا کوم دا کوم طریقې سره چې موږ کړو دا یادې کبل یادې تاسو ګورئ
دغه تقسیم چې کوم دی بیین او غیر بیین ته د تقسیم ثانی په حقیقت کې دا څو تقسیمونه دي دوا دسی وایي مولوی صاحب حاشیه کې دسی حل کړی دی دوه کم دي یو بیین دی بل غیر بیین دی نه هغه کوم چې اوله طریقې سره موږ ویل په اول صورت کې نو بیین کې به اخص او عام او غیر بیین کې به اخص او عام صحیح شو کنه نه څه وایي دا په حقیقت کې دوه تقسیمونه دي الا ان القسمين الحاصلين مگر دا دوه قسمین چې حاصلېږي کنه على كل تقدير هر تقدیر سره شي انما يسميان بالبين او غیر بیین نو بس بمعنى العام کې او بمعنى الاخص وي یا به بیین بمعنى العام بمعنى الاخص وي یا به غیر بیین بمعنى العام او اخص وي نو که هر دوه تقسیمونه وي دوه اقسام وي دوه اقسام نو یا به تبین وي یا به نو په حقیقت کې واپس شو یعنی دوه اقسام شو تقسیم یو شو پوهیږئ کنه پی نو بیین غیر بیین دغه دوه اقسام دي به د هر یو څو دي دوه دي تاسو عبارت ته به لوګو ګورئ فهذا التقسیم ودغه تقسیم چې دی بیین او غیر بیین تر ثانی تقسیم په حقیقت کې تقسیمونه دي دوه تقسیمونه یو بیین ته دی د دې لاندې دوه اقسام دي بل غیر بیین ته دی د غیر لاندې دوه اقسام دي خو دومره ده د بیین دواړه اقسام هم د بیین دي نو بیین فقط یو قسم دی او د غیر بیین دواړه اقسام هم د غیر بیین دي هغه یو قسم دی مګر دومره ده چې دغه قسمین چې کوم حاصلېږي په هر تقدیر باندې د بیین دوه اقسام دي او که د غیر بیین دوه اقسام دي انما یسمیان بالبین سره مسمی کېدلی شي یا په غیر بیین سره قوله یدوم مثالونه پاتې دي بس ختموي دوه یو لکیره پاتې ده نو تاسو ګورئ متن کې لکشان اوس که دا منځ کې بریدونه هېڅ هم نه کېږي دا چې تاسو اول ویلو یې پرېږدئ کوم دی د رسېلي متن کې وګورئ لکشان بینون دغلته رسېدلي که نه متن کې بیین به وي نو بیا د دې دوه اقسام دي بمعنى الاخص بمعنى العام بیین معنا یلزم تصوره من تصور الملزوم چې لازم به وي تصور د نور خبره شوې ده خالي عبارت کې ګورئ چې لازم به وي تصور د لازم من تصور الملزوم د ملزوم د تصور نه بمعنى الاخص شو کنه دویم او من تصورهما یا د لازم او د ملزوم دواړو تصور وکي نبی به لازم راځي الجزم باللزوم جزم باللزوم دا کوم یو شو لازم بیین بمعنى العام او یا بغیر بیین وي او غیر بیین به وي نو غیر بیین کوم بمعنى الاخص هم راځي او بمعنى العام هم راځي وغیر بیین چې دی بخلاف هغه د دې په خلاف دی هغې کې لزوم چې واضح نه وي دلیل ته پکې ضرورت وي والا فرض مفارق دا غځې سره ولګوه فلازم کوم ځای نه راغلی و ان امتحان انفکاکو عن الشیء یا به جدا کېدل د معروض نه ورله ممتنع وي والا یا به ممتنع نه وي نو که نه وي فرض مفارق بیا څوک دی بیا عرض مفارق په دوه قسمه دی دا یو لګي د حدیث په څه کې چې نه وي یو عرض مفارق هغه دی چې ممکنه ده چې دا عارض د معروض نه جدا شي ممکنه ده خو لا تر اوسه دې جدا شوی نه وي لکه فلک سره حرکت د انور ته وګوره په حرکت کې روان دی د حرکت هیڅ تعلق د انور سره نشته دی د هغې ماهیت کې نه دی داخل او لازم هم ورسره دی کېدای شي الله یې ودرې انور خو ته څه ټایم چې انور پیدا دی بس حرکت پکې دی حرکت ممکنه ده چې د انور نه لرې شي خو لا تر اوسه دې لرې شوی دې ته ویلی کېږي دائم العروض او دویم هغې چې دا کله دې جدا کېږي د عرض د معروض نه او کله ورسره وي بیا خپل کور یا په دوه قسمه دی کله دې په جلدۍ جدا کېږي او کله پکې ټیم لګي که جلدۍ جدا کېږي لکه یو سړی دی ویرېږي رنګ یې زیړ شي خو څه وخته پورې زیړ وي واپس ترې لرې شي یو سړی شرمنده شي نو رنګ یې سور شي نو که شرمندهتوب ترې لرې شي واپس یې رنګ څه شي صحیح شي دا سوروالی راتلل او د زیړوالی راتلل دا عرض مفارقو او عرض مفارق هم هغه چې هغه زر جدا کېږي رالی او بس ختم شو او یو لږ ټیم اخلي لکه ځواني راشي څه وخته پورې بیسته ختمه شي بوډاوالي کې تاسو پوه شولئ که نه عرض مفارق څو قسمه شو یو هغه چې هغه همیشه عارض وي دویم هغه کله عارض وي او کله نه وي کوم چې کله عارض وي کله نه وي خپل کور کې به دوه قسمه دي یو هغه چې ډېر ټیم اخلي او بل هغه چې لږ راځي او زر ختمېږي واپسه نو وایي فرض مفارق یدوم یا خو به همیشه وي لکه حرکت د فلک سره دی او یزولو یا به زایله کېږي خو زایله کېدلی په څو قسمه دي دوه یو بسرعتین دی په جلدۍ سره به زایله کېږي
او یو بطوئن یا به په سستی سره وي. راځه ولا مخکې لږ شان قوله يدوم كحركة الفلك لك حرکت د فلک فإنها دائمة للفلك د حرکت همیشه د فلک سره دی اگر کمه نه ده چې جدا دي شي جدا کېدلی دي شي وإن لم يمتنع اگر کمه نه ده انفکاکها جداواله دغه حرکت من نظر الى ذاته کمن نظر وکړو ذات د فلک ته ذات د فلک سره دی جدا کېدل چې دي دا منتی نه دي منا کېږي جدا کېږي دي. قوله بسرعة دې مثال که حمرة الخجل لکه هغه سرواله دا کس چې هغه شرمنده شي او وصفرة وجل او هغه شان زیړواله دا هغه چې هغه ویریږي. صحیح شو. اقوله بطوئن د دې مثال به څه وي که شباب لکه ځواني ډېر ټیم اخلي بې لرې کېږي. بندې کړه ډېر ټیم